اللہ جل جلالہ و امن والہ پمخشایتی سے توحید مبارش مختلف قسمہ دلائل بیان کرل و دی مشرکین دی کفار دی طرف نے چکم اتردین ای رب العالمین داغی زبردست انداز بندی جودین و فرمی نو ایغی خلقی تا چکنا انکول خواور ختم شی بیاغلیا بدمشی شیری کی ولیا بدا خبروی دا ورسرا خلی دا خبرگئی چی مشک لرے ونی کیس کول بسم اللہ و پدا بند شب پیوشی چی یارا دا یقیناً چی نبی کریم علیہ السلام سوی دا حق تو نمیش چی سوی دا بتینا دیکھے چی رب العالمین آغا نکتاب اسے ذکر کرنے چاہوی دی من لیا خواہد دغی باوجد بیا چاہتا چی اللہ پاک ہدایت نو کرو نمی آقیتا ہدایت نو نصیب مقصد عطبہ دی والد ذکر تو دیوانو ہے جناب نبی کریم علیہ السلام در رغی بجناب نبی کریم علیہ السلام سر خبریں کئی نبی کریم علیہ السلام چیز قرآن کریم آیتین و تلاوت کرن نوادبا جڑن والد جڑن بیائی جناب نبی کریم علیہ السلام تصنویل و قصر و اخبر قوم تا و اخبر قوم تا قسم کئی لات مانات غزاد ایدی خدایونی چی پنامی دا قسمی دانے دے بچوں نے کلام دانے دے شاعروں نے کلام دانے دے سخرگر کلام دانے دے جدگر کلام دا بلکہ پدخ کلام سے یو خوان دا یو مداد یو رنک تب سے یو چمک تب سے دا یو پٹولا دنیا غلبہ حاصل آئی نمو خوشا دادا چی سبو کو بے غلطی مسلمانی جی نونا نرکی چی پغلات سے مسلمان سے انہی قوم تا دوات پدا سے انداز ورکئی خبیا اگر تڑائی دنیا نے کافر سی ایمان انہیں در اوڑا رب العالمین جل جلالہ و امن والہ پدم دے شہدہ خبری واقع ٹاوا جبائی دئی چاخر کار سڑی تا حق منیم شی بیا حق قبلائی ویلی دا یو خدای چیو سڑی پا حق نے پیجی بیا خود پیجی کنا یو پیشی بیا حق طرف تدرسی داغی نکتہ رب العالمین دو بیشدہ فرمائی چکی میں خلقی چخپلے خواہشات نا خدای جڑ کردا گوری کہ دنیا سے سیک آدھا سے نشتا تولا دنیا سے چاہوے چی دیمو خواہشات دیمو نفس چی دادا دیمو خدای دا وزد آگئی عبادت کوئی دی کوڑا خدای بیدی بد خدای بیدی میرستر کا خدای بیدی شپرمائی و میرستر گاویر دغه ټول شی عبادت کیږي خدا سي چانه دی ویلي چې د مو یغه چې دا نفس دا د مو خدای دا خدای د علماء کرام فرمایي چې رب العالمین په دې دوی شي اشاره کوي د خبره ده چې خدای د عبادت نومونه دا خدای د منل نوم ده د تبدوري نوم ده چې څو وخت سے خدای اومني چې دا د خدای دا نو به تو خدای بدل پاسته بدل شي چې کله ته د رب العالمین خو منې کله رب العالمین منې نه به د تو رب دانه کړه د دیو جن غره کې خبر شي ته پښتنه شي چې ما رب کو کرم دي شي په ټوله دنیا شي سجدا د نستا چاوي چې د رب الله ده کافر دا باندې چې رب الله ده کافرون وی چې موږ د بتونه بدل تک گئی چې پدا په دې مش خدای ته ورته دي شي او بیا رب العالمین په نه پښتنه دا کوي چې من رب کو کرب دي سجدا دا د شنه پر چې رب منا پرورش کوي اس تو کدا باندې وی چې مو درې د په دې عزت او د هر شي ملک الله دا پاګه ته د وړای شي چې وړه دې شي دا باندې چې ته په ربوبیت شي شاته نو دا دے کہ رب العالمین جل جلالہ و امن والو فرمائے چھتے چخفل خواہشات تبدوری گئی اللہ پاک کو محبت دے کر رہا دا
الہ ذکر کړه دا چې من اتخذ الهه هواه چې دای ونسی هغه خواهشات خپل خدای سره نو خدای سره بچا نه دی ودی دا معنی چې خواهشات سو دوی باغه کوي چې خواهشات ته کوي باغه کوي ګوري اسی یو مثال دی هر طرف خواهشات لکه د یو وینځ دا الله پاک په بل باندې فرض کړل بدغه موضوع مبارک شي تقریبا د اکثر دنیا علما دا فکر کوي خاص کر په رمضان شي چې د جمع د موضوع اهتمام وشي نو وخت په دغه زمان سره چې لري په دا اول ما چې درغلم بیا واشه به د مشران عادت دا و چې اول مړی وکړه دغه نه بعد بیا موضوع تاسو ببینیم خلق چې نه سره و چې په پښتلم به ورغی چې په چلم ورغی بکلیواله مشوره وکړه مشران د دنیا نه سره دی الله پاک تکشلی جنتی نه ورسي چاواله د لمس کوي په د موزنه پته کېږي نه تقریبا اکثر خلق علما اجازه کوي چې اول رضا اول لمس کوي دغه نه بعد مړی خوري به چې جمع نه پته کېږي سبا جمع د پر خلق مشوره دا وکړه چې دا چې د اذان سره به خلق چې تشریح په کې سي به خیر نه بیا چې کېدای نشي بهغه د پرمیډا غا ترتیب هغه مشوره د وسې تقریبا دا سل پندوش کولا فهمیږي چې د ترتیب شریعه اے شیخ بل خو احساسو ته وی چې نه وای او چې ځای ته وخت یې کنه رضای او تن د تجارت د نستا بیا ولې چې دا ول خلق په چا د ورسل مس په چا اسبال می ملر مخشکړه د اخلاص من ته وی چې نه لاس من ته ټیم د مرانه وخت به بل جماعت یا جماعت ترتیب هغه شی چې نه غته د وخت کې و دغه شی چې ته ډوړه کوي مانه تبقى هوا اسی ګوري عقل دې پر عقل ته سوچ ਵਿਚਾਰ چې کم از کم د رمضان میاشتو دغه شدا کوشش کوي چې کم از کم د میاشت د ترتیب بدل نه ودا چې کم از کم یو مسلمان د جماعت نه ود تکبیر ولا نه پاتې شي چې ودا ترتیب کدا ترتیب ته طلاق درات بیا بدلای چې بلا خبره بلا بنا کوي خو خواهشات ورنه نه رب العالمین ته وړاندې اس په دنه ته واخ چې تن درسته د څه استمو ته وګوره چې شکر چې ستان درو د چې ترجمه او تکلیف کوم ګلاس ته پرې د دې رمضان برکت ده تن درسته مسلمان الله پاک راوړي یې جوړ کړه دا تیرې جوړ کړه دا شوال جوړدار او بارور باندې واره نو داګه د الله پاک د نعمتینه دغه واقعي چې تو سدا شکریا ادا کی چې د الله پاک نه فرمانی وکړي چې جامعنا تکبیر ولا نه پته شي تکبیر ولا کوشش کوي د ترتیب مې دغه څه بدل کړه دا چې څه دا چې سړی پوهه نشي او چې مې ترتیب ته کته بدل نو ته بیا ګوري اے جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام څه فرمایي جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دا حدیث برکت حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روی دا دای فرمایي چې جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي ګوري سوچ کوي دا حدیث دا دای فرمایي چې الله رب العالمین په مقابله شي په اسمون نرلون دي چې د شمره بتونه عبادت کوي د شمره خدایونو عبادت کوي په دغه ټوله خدایونو نه د حضرت ابو امامہ روی دا د رب العالمین څنګه بدترین مشرک هغه دی چې د خپل خواهشات ته تبدیل کوي چې د الله پاک په مقابله شي ته پر خدایونه عبادت کوي په ټول نه پات چې په لګيږي هغه په الله پاک باندې لګيږي چې څنګه د خپل خواهشات ته تبدیل کوي هغه راځي دا حضرت ابي امامه رضی الله تعالی عنہ روایت ده حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ روی دے فرمائے کہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے چې شرور داغه د چې سړی دا وکړي چې د خپل نفس قبو کې او د مرګ نه بعد زندگی باندې دای نظر وچی چې خپل نفس قبو کې او فاسق او فجر هغه چې د خپل خواهشات ته تبدیل کوي
ندے حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تھا حضرت سہل ابن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرمائی چې په ټوله شی دیو ته بیماری غټه بیماری د انسان د چې د خپل خواهشاتو تابعداري کوي یادره ته وایي چې په کرکټ په میدان کې میس کا به دنیا ته تړو تعالی میس کوي ته وایي چې په بریده کا وای په لګاولې دي خوار کا وته په بریده کا وای کبه ته وایي چې جماعت ته لوټ شپه دای فرمایي چې په ټوله نه سخت بیماری دغه چې د خپل خواهشاتو تابعداري کوي او چې به دغه علاج دغه چې کله د خپل نفس خواهشاتو په علاج ده دغه علاج ده دا قرآن کریم او حدیث قرآن کریم ته په موږ چې پرتا او حدیث په دغه ته ذکر کړل باقي توفیق ورکول ول بل څه نو رب العالمین فرمایي چې آیا هغه کس چې د خپل خواهشات په خدای سره ورسي چې خواهشات ته وی چې جماعت ته صاحب سي جنت ته وي بنسي په پیغام د شنه بدل باندې غلبای رب العالمین فرمایي واضله الله على علم رب العالمین دای گمراه کو سره د پیاوي وي الله پاکي گمراه وختم على سمعه د په غیر باندې مور لګي وقلبه وي د پزړه باندې وجعل على بصره غشاوه وي د پسترګي باندې پردې وشي برابر په وجا کې ندوي پسترګاړې دی پس پزړه باندې بالکل صافي پیوي او دا باندې چې حق نو وري او په حق پیږي هغه ته وایي فمن يهديه من بعد الله فلا تذكروا په دې د علماء فرمایي چې الله پاک شرع کې دې خبره ده چې د خپل خواهشات ته بدري کوي نو رب العالمین دې د په ول ټول لري باندې دا چې دلیل نه شیطان دروشي بیا دلیل ځان ته مخته کې په هغه په شیطان عمل کوي رب العالمین د حق لري ته باندې الله پاک ته مې تاسو ته باندې دا دې یو مسلمان ولا باندې کله حق لري ته باندې شي به ډېر مشکل دی د سړی ته توفیق نه ملي رب العالمین فرمایي چې موږ ورسره سکشتا چې ته هدایت وقال ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الله ودي وی چې ته سیدا د ژوند نشته او د مرګ شته مګر صرف دغه یو ژوند دی د دنیا والا وما يهلكنا ودي چې د مشه مړېږي د په نتا د رب العالمین نه مړېږي بلکې دا د وخت باندې تر تیرې چې د مناه خلات ترتینو په سره مړېږي وما لهم بذلك من علم رب العالمین فرمایي چې دې لپاره خدا باندې علم نشته انهم الا يظنون مگر دا صرف خلی ګمونی نه کوي ګوري دی وی چې د واقع د منا تیرېږي په انسان مرګ ارتي بیماری ارسي داوان دارتي نه پارتي پاشيار دي نه مارسي اس کله مو کته ته وی چې مو باندې د پارشي نشرو څنګه ته چې مو باندې د امر وشي د په دونه شه مرګ په وړي کول شه مرګ دی د منه مرګ ته باندې د منا تیرسته وځه به تمرسه وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين رب العالمین فرمایي چې څو وخت د الله پاک آیتونه په باندې تلاوت شي به دې تر بل دلیل نه وي نو چې کته در شا قیامت باندې به مشکل لري د ژوند کې قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة پیغمبر تور تو فرمایي چې الله پاک پیدا کولا کوي مړولا کوي بیا جمع کولا کوي په ورځ د قیامت باندې پداش شاګه رستا ولیکن اکثر خلک چې دي دا نه کوي چې دي دا نه کوي ولله غیب السماوات والارض ورب العالمین هغه ذات چې د اسمانه او د مځکه خزانه یو کس شي خسته ورته ولله ملک السماوات والارض رب العالمین هغه ذات چې د لاره د حکومت د اسمانه او د مځکه ويوم تقوم الساعة چکی مورس قیامت کې مشي په دولت د حکومت د الله یوم اذا يخسر المبطلون رب العالمین فرمایي چې په دا ورځ په خطر شي باطل خلک وترى كل امه جاثيه او ویني چې په دا ورځ باندې هر څوک په ګنده باندې هر څوک په ګنده باندې هغه چې کله تاسو به کتلی وي کله مقدس سولګری کنه سول ورې چې مینات کې کنه چې ته درته شي کنه مې نیو وګندې په مزه ولاګي ودواړه لوڅه ته جوړاو دا ډېر هیبت وخت چې پنجاب په کې راځي او د ټیټیا په کې ولاګي
رب العالمین فرمائے چې قیامت په ورځ باندې ټول داسي الله مې دا وسدي كل امه تدعى الى كتابها هر امت چې دا رب العالمین خپل عمل نوې تر به چې خپل عمل ما پڑھاو اليوم تجزون ما كنتم تعملون رب العالمین فرمائے چې د ورځ دا هغه شی بدلا ملوي چې تاسو کړو وهذا كتاب ينطق عليكم بالحق دا د مې کتاب دا چې په حق سره خبره کوي د ځون نه لیکل نه کړی ان كنا نستنسخ ما كنتم تعملون رب کریم فرمایي چې تاسو عمل کوي دا ټول مزدي ورې رب العالمین ته د ذکر ادا ضرورت نشته ومیرو تاسو د حجت تمام کول دي پر الله پاک کرام الکاتبین ملائک مقرر کړی دي چې ته په دې ځای باندې دوستي وته د عمل نه کوي فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته الله پاک فرمایي چې کوم مؤمنون دي و دې کمال کوي به دا الله پاک داخل کو په خپل رحمت شي الله پاک ته مزه تو صدا کوي ایمان هم استاد الحمدلله مزه تو سي باندې کمال کوي الحمدلله ټول دې کمال دا درجه دا طریقې ودا صحیح نه ټول دې نو رب العالمین فرمایي چې دا د خپل رحمت ته داخل کوي ذلك هو الفوز المبين رب العالمین فرمایي چې دا کامیابی جواب ده واما الذين كفروا هرج كفرون دي افلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم ویدغه الله پاک فرمای چایتو سے بندے دے قران کریم ایتونه تلاوت کدلنا فاستكبرتم بتو تکبر کولوی دے کولا وکنتم قوم مجرمین تو سکم مجرمون ہوستا واذا قيل ان وعد الله حق وساعه لا ريب فيها قلتم من دار مساعه چکلو تو ستوي چې قیامت تا دمر نماز دین دا حساب کتاب دته څه چې میرا د پیږي ان ظن الا ظن من نه کوي ګومان مگر دا یو ګومان دا معنا خو به مستحقین خدا باندې کې دغه ته چې قیامت ته منکر وسه ایسه خوند وسکي وبدالهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون رب العالمین فرمایي چې دې تواشي کولاوشي چې کوم عملونه بد عملونه دي کړی الله پاک ته دغه ورته د مخشه ویلو ته ګناه نه معاف کړي آقا رب العالمین فرمائے چې کوم عملونه دي کول پاوې په دې پر پیوار شي او چې کوم پر ټوکې کوله او ته پته ولګي وکیل اليوم ننساكم كما نسيتم دا کو دې ډېر سخت کړه رب العالمین په دې شي دا په بل انداز باندې فرمایي دغه شي بل انداز باندې فرمایي په دا ورځ باندې وویل شي د کافرونو ته چې میرا تاسو ورسیو ستاسو کترګه چې تاسو ورول کړی د ملاقات دغه وځي بلدش قرآن کریم شی سورة طه شی تو سویلی دی من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا سیک چی دا اللہ دی دین نے اعراضو کی دا اللہ دی کلام دا قرآن کریم نے اعراضو کی ویدا سڑے دی قیامت پورت بندڑین چکشی ویدا اللہ تصورو کی چپدا دنیوشی مستر کے ویس میں بھی نچتا رب العالمین او دی چی مو کلام در اغلا و تعویر کڑا و دنو رزم تویر کڑا ہے دغه سوچ کې چې الله پاک دې ویر کې به سکشتا قیامت پر دغه دنیا شاته نشتا خدا دنیا چې په چاته مستر کې اوچې کې پات دنیا چې په چاته سترګان چې اوچې وکیل او تویل شال یوم ننصاب د ورځ بنا ویر کولو ستو دې کمانه سي تم لکه ته چې ویر کړی والے کا یومکم ملاقات دغه ورځ هدا چې دغه دا وما اواکم النار چې کنه دې تو سیر دا وما لكم من ناصرين ورب العالمين فرمائے چې مستقل لرا ایسے کې امداد کوي ذلك بانكم اتخذتم آیات الله هزوا دا دغه چې تاسو نیولې آیتونه د الله پاک پټو کې سره وغرتكم الحیات الدنیا او تاسو د دنیا ژوند نه د تکړی وستا فاليوم لا يخرجون منها فضل ورد تاسو وزینا ولا هم يستعتبون دین رسوم طلبان کې فلله الحمد رب السماوات ورب الارض پس خالص الله لري ثنا او صفاتونه چې دای رب د اسمانونو کې دا او رب د ټول عالم دا ولو الکبریا فی السماوات والارض ودلرل دو لوی پس مونږ په دې کې شو هو العزیز الحکیم ودا رب العالمین هغه ذات چې ډېر جراوار ذات او خو د حکمت په اړه چاسي دی دا څه کوي سپیرال کې فاصله کړه بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت من أغسك اتخذ چونسی إلهه بخدي أقبل سرا هواه خواهشات أقبل وأضله الله وقمرا قدلر الله رب العالمين على علم سرا پی
وختم على سمعه ورب العالمين مهر لغی پوغشید دبنده وقلبه وپزرد بندد وجعل بیا وګرځي الله پاک غلا بصره پسترګي دبنده غشاوتن پرده فمن پسکتا سکیا هدیه چې هدایت کو د سړی ته من بعد الله ورسد الله پاک نه افلا تذکرون آیت سی بیان شهادت نه قبلې سوچ فکر نه کوي وقالوا دیوی ما هي ندغه الا مگر خدا حیاتنا دنیا جم دې دنیا ولا نموت چې پداشي مړی و نخیا پداشي مجاولر پیدا شوی وما يهلكنا ودوی هلاک کیږي الا مگر خو به هلاکي الدهر زمنا یعنی مزاد مدار باندې تیر شي به خود به انسان خامہ حالت مجرد ته کیږي وړته نو سړی ته دا مرشي وما لهم بذلك ونستدل رب بذلك بدا بدي بنان من اسر علمنا انهم ندي الا مگر هدي يظنون چې دی ګمون کوي وإذا تتلى عليهم تكلت تلاوت قول شبدي بدي آياتنا آياتنا دي بجا بينات جاش قراب آياتنا دي ما كان حجتهم بيدي دليل دي إلا مگر خوي اندا خبر قالوا چدي داوي ائتو بآبائنا تسرتكو کی پلارے دی بجا ترى إن كنتم صادقين كتو درشتني وستا قل تورتا فرمے اے پیغمبر اللہ رب العالمین چدا یخیزم دی تو سے پیدو کئی تو سے ثم یمیتو کم بیاوی بڑھائی تو سے ثم یجمعو کم بیاوی جمع کئی تو سے اللہ پاک الہ یوم القیامت ورد دی قیامت تلا ریب فیہ جنست شک دا قیامت سے ولیکن اکثر الناس لیکن اکثر خلق دی لا یعلمون دان پیجی وللہ خلص اللہ رب العالمین لردی ملک السماوات والارض حکمتین دی اسمانی و دمدکی ويوم ويبقى من رب العالمين لرا حكمت تقوم الساعة جكيم شي قيامت يومئذ قدام مرد من يخسر المبتلون نقداورد من بخسراشي بطل خلق سك بطل ادروك ديني وترى كل أمة أمين هري أمت جاتية جفقبل جلد بندوي كل أمة هري أمت جدا تدعى أروي بلشي إلى كتابها من لم يخبلتا اليوم ندورس تجزون بدلاوی در کول شي تو سے تمام هغه شي کنتم چې وسط ته تعملون چې تو سے عمل کو هذا کتاب بنا دا کتاب دی مجدا ينطق عليكم چې خبره کوي په تو سے په حق په حق سره ان بلچی کله بلا نستنسخ چې بجلی کی ما هغه شي کنتم چې وسط ته تعملون چې تو سے عمل کو فم الذين فشهر هر چاهه کسوندي آمنو چې دی ایمان وروړه دوام الصالحات وعمل لكي فيدخلهم بيدخل قدها كسر ربهم رب دي في رحمته برحمته كل شيء لا يمكن تصور داخل ذلك رب العالمين فرمائے چې دا چې الله رحمت داخل شي دا ټول مسلمانانو ور داخل دي هو الفوز المبين دا کامیابی ده چې بالکل صریح واصلین کامیابی ده واما الذين هل چاغه کسوندي کفرو چې دي کفرون دي بيدي تویل شي افلم تكن عينو ستث او يدوي آياتنا دمو تو تلا چې تلاوت کول شل علیکم متوسه باندې فاستكبرتم بتوسه تکبر کو وکنتم وسط قوم مجرمين قوم مجرمون واذا قيل او چې سوت ویل شي ان وعد الله پتاکي سره وعده رب العالمین چې دو حق دا په حق د وسات قیامت چې دا لارې بفیا نستشک بداغه شي قلتم بتوسه ویل ما ندري دې په دې بيزا مسات چې صدا قیامت الا ظنون دې مگر د کومون دا الا ظن دا نو کوي کومون بيزا الا ظن مگر دا یو کومون دا وما نخنونی بيزا بمستيقن پدام دې یقین کوي یعنی قیامت باندې خالي کومون خبره کوي ته څنګه قیامت حقیقت نشتا پدا باندې بيز یقین نشتا وبدا لهم وظاهر وشي دي لرا پدا ورته باندې سیئات ما بدید حق شي عملو چې دي عمل کړو وحاک به هم پیواسه شي په دې پره برشاک شي په دې پره ما شي کانو چې وی دي به پاره پر یستاده هم ټوکې کوي کی وکیل او ولشي اليوم نن ساتم بجویر کړو ستاسو سه کمال کا سره نصیتم چې ویر کړی وسې ته ویر کړی تو سه لکا ایوم کوم ملاقات دې دغه ورته لکه شرنګ تو سه قیامت ویر کړه د داته د نور تو سه الله پاک ته فرمایي چې بيزو ویر کړی وستا
هذا چې دغه د قیامت ورځ ده وما امواتکم ټکانه دي تاسو النار ير ده خدای د ټول مسلمانانو ته وسدي وما لكم ونستطيع لرب الناصرين ایت قسم امداد کوونکا ذالکم دا تاسو چې اوسه بانکم تخذ کر تاسو چې اوسه اتخذتم دیولې دي تاسو آیات الله ایتونه د الله پاک حضور پټو کې سره وغرتكم الحیات الدنیا او دا ککړی وسه تاسو جام د دنیا فاليوم پسند ورځ باندې لا یو پسند ورځ لا یخرجون لنا وجه تاسو بنا حد تغیر نه ولا هم من وسطه یستعتبون چې تاسو نه طلب تبه مطالبه وشي مفی مطالبه وشي چې مفی وړي تباو وشي داوانه کې په دا ورته نشته فلله الحمد پس خالص الله لري ثنا او صفات رب السماوات چې دای رب د اسماني د ول ارض د مزکه دا ورب الارض رب العالمین چې رب د ټول عالم د الله پاک لپاره ثنا او صفات چې د اسماني او د مزکه او د ټول عالم رب ده وله الكبرياء او د لرد لوی چې د خالص الله لري في السماوات فاسمنشي والارض پمدك شدو دي الله نما سے بچا الله رستا وهو العزيز ذادير دروان ذات تعالی حکیم خوند حکمت د پہاڑا چرشی د حکمت وی امین دعا کی چلا پاکی بھی سنا رب العالمین خدا دې ملا او د ټول امت مسلمانانو نه نما رب العالمین خدا دې ملا او د ټول امت مسلمانانو درجه طریقې تلاوتینا ختمینا عبادتینا یا الله پاک یو مسلمانانو ما محروم ما کې رب العالمین خدا چې کیمه ودی تو حبیب بیان کړی دی الله پاکه دغه د مشتول مسلمانانو ته مکمل احسان سره فرمایي رب العالمین خدا دې مې دې ګلې دې پرېوا کې فراو ګرځوي یا الله دې تو دې رضا دې پرې سبب ګرځوي رب العالمین خدا ته دې مې ضرورت شي یا الله ته دې مې ضرورت ماشه رب العالمین خدا دې مې دې حاضر جمع جاروی دین کی کسونے دے غشتین کی کسونے رب العالمین خدا سیک پکی میں حجت نگڑی دی اللہ پاکہ دے غیب خدر نے مشتو دے حجت نے پراؤ فرمائے رب چاہسے قسم دعاگانی مطلبہ کردی دو یا اللہ دے غیب حجت نے پراؤ فرمائے رب العالمین خدا مستقبل رضا اخبر دیدار نصیب فرمائے یا اللہ بھی مرند اہل اسلام جسم ردی دے ٹولی تو یا اللہ پاکہ صحت کے ملا نصیب فرمائے ورب العالمین خدا بھی سمر مردگون دی دنیا نے تلی دی خصوصات دی میز ابا و اجداد دی میز اسات ذکرام یا اللہ پاکہ دی ٹولی مسلمانوں نے مغفرت نصیب فرمائے وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم